مفتی شفیع رحمت الله علیه هغه په خپل یو کتاب کې لیکلی دی، دا یو لوی بزرګ تیر شوی دی. وی کله چې ما دارالعلوم دیوبند کې علم وکړو، بیا د هغې نه پس مې تخصص وکړو، یعنی مفتی شوم. وی د هغې نه بعد بیا یو عالم میاں اصغر حسین صاحب رحمت الله علیه، وی دا یو د علاقې د دیوبند د علاقې یو ډېر لوی عالم و. وی زه لاړم د هغه له ملاقات له، چې ملاقات له لاړم ورسره مې وخت تیر کړ، مونځ مې وکړو، ماسپښین روټۍ مې وخوړه، بیا ماسخوتن ته ایثار شوم. اخر دا چې ماسخوتن مونځ نه پس زه را روان شوم، نو بس میاں صاحب چې دی نو هغه هم را سره را روان شو، خپل ځای ته هغه هم تلو. عام طور موږ او تاسو ګورو د یو علم یو ځای کې امام وي، خو کور یې بل ځای کې، نو چې بس جمع یې ورکړه نو را روان شو. وي زه هم ورسره را روان شوم. په دې لاره کې اوس یو ځای رالو، وی میاں صاحب چې دی دا ډېر زیات لوی عالم و د هغه وخت، ځکه مفتی شفیع رحمت الله علیه خو ځان لم ډېر لوی عالم و. بیا هغه چې دغه بزرګ له نو بس معلومه دا شو چې هغه خو د بزرګانو بزرګ و. وی میاں صاحب چې دی داسې را روان دی په لاره باندې، وي ځای ته موږ راورسېدو. وی دې کې میاں صاحب هغه عالم په میاں صاحب باندې مشهور و، هغه بزرګ وی هغه د خپلې پیزار چې دی وی دی اوښ په لاس کې ونیول او را روان دی. وی تقریبا داسې 40 قدمونه پورې چې موږ واغسته، وي واپس یې هغه پیزار واچولو را روان شوې. ما ورته چې میاں صاحب څه عجیبه غوندې کار هم وکړو، دې پلانکي ځای ته چې موږ راورسېدو نو تاسو خپل پیزار وکړو او همداسې را روان شوې او اوس هم واپس واچول. د دې وجه څه ده؟ وی ما ته وی چې وی دلته یو زنانه ده او هغه چې کله نوجوانه وه، الله رب العزت ورله یو ډېر زیات لوی حسن ورکړی و، خو هغه د کافره غیر مسلمه د ایمان لوی دولت ورسره نشته، د یو کافر ښځه ده. نو وی هغه دې ځای کې اوسېږي او هغه بدکاري به یې کوله، خلکو به وله پیسې میسې ورکولې او بس الله وله حسن هم ورکړی و، د الله نافرماني به یې کوله، اگر چې بس هغه کافره وه، ایمان لوی دولت ورسره نه و. نو وی دا خلک به راتله. وی اوس هغه بوډۍ شوې ده او د هغې هغه حسن او دوران چې دی نو هغه ختم شوی دی، اوس یې حسن نشته دی. یاد ساتئ کم خلک چې دا بدکاري کوي د دې یو دوران چې کله دا بوډاګان شي نو دی بیا په عذاب کې مبتلا شي، بیا چېرته ځای په ځای ناست وي او خیر غواړي. تاسو کتلي وي دا بازارونو کې ځای په ځای، دا نه چې هر یو خیرمار به داسي، نه هر یو نه، خو اکثر داسي چې کله په دله الله ځواني ورکړي دی د الله نافرماني کوي، کله چې دی بوډا شي او د ده ځواني ختمه شي او بیا چې کوم دی حسن هم ختم شي، نو دی اخره کې بیا خیر غواړي په بازارونو کې یو ځای کې خلک دکې ورکوي او بل ځای کې. دا په دنیا کې عذاب دی، د آخرت عذاب خو لا پرېږده. نو وی هغه اوس بوډۍ شوې ده، نو اوس هم هغه د انتظار کوي چې څوک به راشي نعوذ بالله ما سره به بدکاري وکړي، ما له به پیسې راکړي، خو اوس نه ځواني شته او نه حسن شته، نو څوک بله راځي نه. نو وی زه د دې وجې نه میاں صاحب وایي چې زه رحمت الله علیه د دې وجې نه زه دا پیزار وباسمه. وی زه وایم چې هسې نه ما پیزار اچولي نو دا کشار به هغه واوري نو د هغې به یو امید پیدا شي چې جوړ څوک راغله څوک راغله او بیا एकदम زه ور نشم، زه د دې ځای نه وځمه، نو بیا به دوکه شي، بیا به وچو خو دا خو جوړ په دې لاره څوک تېرېده ماله نه راتله، نو هغې بوډۍ ښځې ته به تکلیف ورسېږي. هسې به لږ په امید کې راشي چې څوک جوړ راغله او بیا به وایي چې یاره څوک رانغله، دا لږ غوندې تکلیف به ورته ورسي. نو د دې وجې نه زه دې ځای باندې چې تېرېږم نو زه دا پیزار وباسم. الله اکبر. میاں صاحب رحمت الله علیه څومره لوی عالم مولانا اظهر حسین میاں صاحب رحمت الله علیه، او هغه د یو بدکاري بوډۍ چې غیر مسلمه ده هغې له تکلیف نه ورکوي، چې د هغه په ګاونډ کې اوسېده او هغې له تکلیف نه ورکوي چې یاره دې ته تکلیف ونه رسي. او بیا موږ او تاسو سوچ وکړو چې موږ د خپل مسلمان رور سره کم خوی دي. ګاونډی رانه په اور کې ولاړ دی، ګاونډی رانه دومره په اور کې ولاړ دی تر